وعلى آله وأصحابه سيدنا المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دې په بیان دو صفت د منی د سړی او د خلې کې او ولد مخلوق مما ایهما دا بچي دا د خلې او د سړی د دواړو ماونه د دواړو حقوقونه دا پیدا کیږي. وفي قال حدثنا مسلم عن يسوع قال حدثنا موسى وقال كثير الناس قال حدثنا الذي يعلم فلا حدثنا كما دي كلهم عمرو بن مسعود الشاملي دا د دمشق اوسیدونکو د دمشقي ورته ویل کیږي او دې ته رحبي ویل کیږي. رحبا دا یو قريه ده د قریو د شام نه نو هغه ته نسبت شوی دی. دا د دمشق او د میل د دې په مابین کې هغه ته نسبت کیږي. ابو اسماء رحبي ورته ویل کیږي. كلهم عمرو دا د جنون دی. لو ان ثوبان مولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ذات شوی غلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدثه دا بیان کې حدیث باندې قال دا وی مولا دا وی كنت مد قائما ولا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نبی علیہ السلام په باندې ولاړو ما فجاء راغب من احبار اليهود یو عالم راغی د علماء او د يهودنا خبر عالم ته ویل کی یو عالم راغی د علماء او د چانه د يهودنا دارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال نبی السلام علیک یا محمد سلام واچو چې کله سلام واچو هغه نو ورسته نبی علیہ السلام نومي وا یا محمد فدفعته دفعتا تلمت پټیله کول باندې قال قریب یسرع منها چدارا پریو دې کینا دې دفعینا دارا پریو داس میټیله سم میټیله نو فقال بحبر ولی لما تدفعني ولما جئت كيف قلت ما قلت لا تقول ولن يا رسول الله ولي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوم اغتل دا خلاف عادت قرآن حکیم کې الله تبارک وتعالى دې منع کړ لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. دې کې دې اشاره ده چې پیغمبر علیه السلام سره د صحابه سره مینه د نبی رسول الله والسلام د ادب لحاظ مبارک د اچھا پرویان نه کوله نه د سردار نه د مشر نه د عالم نه د بل د اچھا پرویان او الهی کلا يخاف لومتا لائمن دا صحابه کرام د چا ملامتیان نه الله تعالی احکام دي د نبی رسول الله والسلام په تابعداري کې د چا ملامتیان نه ویل دا بداوي دا نه بد الله د حکم د نبی رسول الله والسلام د سنتو د دومره تابع د نبی رسول الله سره دومره مينو دي کې کړه. نو فقال يهودي ویلی انما ندعوه باسم الذي سماه بها ومن ذابلوا قانون باندې چې مسما کړه په دې باندې اهل دې چې مور خپل حکم کړي او دې اهل په نوم کې موږ مور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسمي محمد الذي سماني باهلي لا سي زمان محمد دې چې اهل ماته خپل نوم کې چې زما اهل زما خاندان هغه محمد. يهودي ویل چې صدرا علی ما طلب تعالی سوال کوم فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام قال ان ينفعك شيء ان حدثتك تاتب فائدہ ورسی او شی ته بیان د توکما معنا د تاسو کراغلی زمانه سوال د جواب تاسو که جواب د صدر کوم نو فائدہ ورته معنا د ایمان درو اقرار وو زما اقرار وو چې تفاضل يهودي د الله اقرار کې د وحدانیت نو قال ندی یهودی ویلی اسمعو بأذنیا تا خبر او قدوال ربون باندې اورم معنا دا د څه نه ویلی اقرار نه بچو او د څه نو ویل نه علم خبره دی اورم معنا دا د خوان دی راکړو به ایمان اورم خبره دی اورم اذنا چې تا خبره ته اهمیت مونږ اصلي ودو محبت را مخکاري
او د څه تاسو نه کړی وړاندې فنکت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعود معه پیغمبر علیه السلام فنکتا خطونه وسره نبی علیہ السلام په درنی باندې سره د پیغمبر علیه السلام او دا نکت دې ته لکه غرول نبی علیہ السلام چې سړی زمکه درې درګه ورته دا تفکر او د سوچ او فکر په وخت کېږي نو معلومیږي دا سوچ او فکر په وخت کې مکه څوک نو پکې وایي څوک درګه داسې غري او دا سوچونه کوي دا د مروت خلاف دی د نبی صلی الله علیه وسلم دا کار کولا فقال يهودي ولأيكون الناس دا مخلوق بچی ته یو متبدل الارض غیر الارض والسماوات الله وی چې دا مکه بدل کړي شي په بلد مکه باندې اسمانونو کې بدل والے راوستل شي يهودي ولې دا دمر مخلوقات بچی ته چې مکه بدلی هم خلق بچی ته دا دمر مخلوق دا دمر قومونه بچی ته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی سلام فرمایي چې ظلمت دون الجسر دا په هغه تیار کې وي د خاله پولیس راتنا پولیس رات پورې وته ندي خاله چې کم تیار ده دا ټول مخلوقات بدل کړي کې ولاړوي او دا مکه بچي نه دا بدل شي دا وکا دا بدل شي نو قال اليهودي فمن اول الناس اجازه سوي اول د خلقونه تیرونکې اول په پولیسانات باندې څوک کېږي دا دویم سوال و قال نبی رسول الله فقراء المهاجرين اغه غریبانان مهاجرین به داخلي اول په پولیسانات باندې دی بچی دیږي ځکه دی د تکلیف یې کړی دی مشقتونه یې کړی د خپل کله وطن هغه پر فضل او بل د تسلل او تکلیف یې ورول اسلام په خاطر دا ډیره غټه قربان دا وځي فقال اليهودي وجنت تجلاج فما رحمتهم نو دې تحفه وسنګري په جنت کې تحفه دې ته وي چې کله چاته هدیه لېږي یو سره پاغي باندې خاص دی نو معنا دار ابراهيم حلبي وي چې دې چې د تحفه دا ویل کېږي هغه طرف د میوه تا د دې میوه بسوي د دې تحفه وسنګري الله دې عذاب کرام کې په جنت کې حين يدخلون الجنه فاو کې جنت ته داخل شي دا معنی دی راغلی الله به تحفه ورکړي معنا دارا جنت ته اول لا شي دی اول قران په جنت کې دومره دقیق تاسو نه نو قال نبی اسلام علیه زیاد کبی دینون هغه طرف د جګر گوشي د جګر گوشي مئی طرف نو هغه به دې خوراک وي د مئی جګر گوشا د مئی چې کوم دی یو دا غړوي زړه کې بیا داسې وړو کې شان دا زړوي د دې زړه د دې جګر وشي د مئی طرف دا ډېر لذیذ دی خوندور وي الله و جنتیانو باندې اول دا غتبانا راځي چې جنتیانو ته وملاوي قال نو يهودي وی فما غداهم على اثرها يا على اثرها دې سبا ناره بد دي نورست شي دا خو فن تلذذ لپاره لکه مثال داخله لکه لوی اختر کې او من مرشي قبل الوخريش غرمینه مخکې نو داسې قبایلی علاقه وي دی وجنه هغه ولګي اول د تخان لپاره هغه پټي ټکی ورته وي تخان ورته وي ورته کړي پختي ورته وي هغه تا ترولي د دې نه از وخت باندې تیر کا سات په باندې تیر کا انو قران به ورسته دا چې مثال دی چې دا د غدان مخکې دا برول کېږي دا د دې د پایو خوند لپاره ورکول کېږي ول دې نو ورسته د دې قران ده قال نبی له سلام علیه ينحر لهم ثور الجنه الذي ذبح کول بشری د پارا هغه غوید جنت هغه کان یاکل چې دی خوراک من اطرافها اطراف د جنت نه جنت په اطرافو کې د جنت په طرفونو کې باغچو کې د جنت د غیاګانو چې کوم وی خوراک کړي نو هغه په ذبح کوي دې کې اشاره دی ته چې دا وخا دا د پنجاب څنګه نه دی چې ته په جبو کې ګرځېدل نه خوراک چې څومره صفاري نو دا چې وخت ګوره صفاري ځکه دا خوراک په وخت اثر چې غیا د جنت وی نو د دې معنا دا چې د جنت غیا خورلې دا خن مرتبم دومره زیات وي او دومره خوند ورغلي دغه شریعت مسله دا ده
چې کومه بقره تجرات نظرات اخوا دخوا کی هغه بند کا چې باندې کوي څه چې هغه اثرات کوي چې دا خوراک په وخت کې اثر کوي نو چې دا د جنت وې وی د جنت اطرافونه خوراک کوي د جنت غیا یې کولې وي نو په وخت نه قال دی یهودی فما شرابهم علیه بیا چې دا کله خوراک کې خوراک نه باس پاک پکار دی هغه نو فما شرابهم علیه بیا بس کل پدی باندې څه شی وي او بس شي قال نبی صلی الله علیه وسلم عین الله یو چې نه د فیا په جنت کې تو سم مثل سبیلا دې تکل سبیل ویل کېږي دا جنت دا چینی نوم تل سبیل څه کوي د دې او باندې جاری وي یا د دې او نرم را روان وي دا څه وتون کی وي نو دغه خوراک به د دې په ځای جنتیان داسي لکه وڅ سره خوراک کوي کاغو کې نو هغه په سیا صفا مزیدار تازه اوبس کی او یا چې کوم ځای دا کو سړب بیکاره بوتل نو کی او اچھا پک چې کوي دا اس شری لیس بشیء بالکل فائدہ پکې بالکل یا فائدہ یعنی فصل حصو کې یو څه پکې پیدا نشي او نقصان ټول نقصان هی نقصان دی او خلک دا چې عادت دی په دې جمع کې مخالف مونږ سره ورانه تعلیم ډېر وخت نه خپل ما سره ورته بل وخت ته ولا ما ته چې ته وخت نه راځي ما ته پته ولګل چې اوس کو ته دی نه چې مونږ تنظیم کړل د ضروري ما له اوس په دې کې څه مالې چې جمع موسمو لاړو دا بلاره ما ته څه ودا نه ما ته وی د دې عادت شوی مې په دې جيبي کې زو جمعات کې یو ورځ بعد یو نه خلاصو د دې نه غیر گزاره نه کی په جيبي هغه فرض کې ځان ته یې کړی دا ډېر بیکاره شي بیا دې بچی ته سره نه کېدل نو ما څنګه په لور باندې پښتانه زور له ورکاږي نه برابرې دا دې سکلی دي مال هغه چې دیانو ریموټ کنټرول کار نه کوي مطلب دې پتا دې ورې خبرې مې دې پورې کوله یو خدا کلی یو د جنت انت په دې او سبیل هغه چینی هغه وګو په جنتیانو باندې چې دا نر مې راوتی وي او را روان دا به استلېږي قال يهودي ول صدقت الاشتياق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهودي ول وجه تر هغه مسالک عن شيء لتانا تشي تفوسكم لا يعلم احد من اهل الارض الا نبي او رجل او رجلان كذا نفيږي په دې باندې دې علم نشته یو څنګه د اهل المکنا الا نبي او رجل او رجلان مگر پیغمبر یا یو دوسړي پیغمبر پیږي یا یو سړی یا دوسړي پیږي چې ما سوا څو نه پیږي یو بل تاسو درنه نو دین پیغمبر یو دوه کسان ما تاسو په دې پیږي قال نبی صلی الله علیه وسلم او کوي محدثك پیدا ورته کبر اندته قال اسمع باذني وتوغري اورما قال يهودي رجي تراغله ما اسالك تانا تاسو کما انن ولد د بچي متعلق د دې تاسو نه قال بیا وې نبی صلی الله علیه وسلم ما الرجل ابيض وما المرأة اصفر دا زیړوي فلا اجتمع کله چې دواړه یو لشي فعلى مني الرجل مني المرأة فعلى مني الرجل مني المرأة چې کله مخکشي مني الرجل مني المرأة اذكر باذن الله واذا على مني المرأة مني الرجل انثى باذن الله معنا دا چې کله مني الرجل مخکشي نو ولد چې کوم نه دا ذکروي او چې کله مني د مرء مخکشي ولد چې نو انثى باذن الله قال اليهودي ویل لقد صدقت وانك لنبي قال اشتياء ویل بشکته پیغمبر ثم انصرف بيوم فذهب الارض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا یهودی راغله اورې وران به وران ته کوسینه ولقد سالني هذا عن الذي سالني عنه زمانه تاسو وما لي علم بشيء منه ما لرن علم په یو شی دې باندې ولا ست کوسینه ټول یو راته معلوم دي کې نفي د علم غیب
د انبیاء علیه السلام نه کېږي انبیاء علیه السلام په علم غیب نه دي یو ور ما ته معلومات نه حتی اتانی الله به هل تر اتبی چې الله پاک راته به په علم باندې دین معلومه شوا چې انبیاء علیه السلام ته اطلاع علی المغیبات کی بعض پټ سيزونه دي مغیبات دي او انبیاء علیه السلام ته اطلاع کی اطلاع شو کوي الله تبارک وتعالى کوي الله ورته پټ سيزونه کوي نو دې ته علم الغیب نه ویل کېږي دې ته اطلاع علی الغیب ویل کېږي علم غیب دې ته وایي چې هغه حاصل شي د چا په واسطه باندې نه دي ته اطلاع علی الغیب یعنی الله ورته د مغیبات او سيزونو خبرداري نه دي اسلام ته ورکړي پټو سيزونو دي ته علم غیب نه وایي دې ته اطلاع علی الغیب دې کېږي اطلاع علی الغیب باندې د علم غیب اطلاع نشي کېدای وبه قال حدثني عبد الله بن ابي الرحمن عليه قال اخبرني يحيى بن حسان قال حدثني معاويه بن سلام بن هذا الاسلام لأنه قال كنت قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك بالدون وقال له ولم يقل أذكر أذكر وأنس ولم يقل أذكر وأنس فقط باب دې په بیان صفات بیان د غسل جنابت کې چې غسل کې کامل پورا غسل دا کوم طریقې باندې غسل صحیح طریقې باندې سنت طریقې باندې چې ټول صفات د غسل د لحاظ پکې دا اوسه څنګه طریقې وایي ومن بعد حدثنا يحيى بن عبد الرحيم قال اخبرنا معاويه بن سعد عروه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بوتي مبارک نه نوستلي دغه پاره چې دا او به خونو به خان ته ورسېږي پیغمبر علیہ السلام دا باندې نوستلي حتی تدی پریزار ا چې کله و قتل ان قد استمرا چې کله دې سره استمرا وصل البلل الى جميعه سدال نوال طول به خان ته ورسېدل نو دا وکړ حقنا علی راسه نبی علیہ السلام بچو واچو په سر باندې ثلاث حقنات تريكمون دري لقب نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک باندې واچولې ثم فاض على سائر جسده به او واچولې په باقي بدن باندې ثم غسل رجليه ابن نبی صلی الله علیه وسلم چال رسول الله خي مبارک یا غسل د جنابت چې سړی کوي او پورا او د یو وختای کمدا تلار شو په نهر وی او بوې هغه کې بڑا هوا دی نن او دی ځان په اړه ځان نن کې به تر ودی غسل کیږي چې شک اول سره غسل کوي باید د لاسونه د برې دی لوکې ته داخل کړي نه هغه نه بعد صاحب دې فرض باندې کچې ته اخذ خو کړی صاحب دې جسد باندې چې کم نجاست دی نو دا بدلوي اذان نجاست دا بدلوي درېمه مرتبه کې کامل پورا او د سو کې لکه کړه چې مانده ته او د هغه نه ورسته به بداغوت او وو کې داخلي یو چون او براوا هغه نه ورسته کويستان دی ویختان او نو دا ویسته او وو واچه دې لپاره خلال وو کې نو مکچې ته سروستان دي سروستاني دي ګيري ویختاني نو په دې ویختانو بواچ او کنه د سروستاني نه دي ګيري ویختاني نه دی بریتوي او ځان دې په شکل چندک جوړ وی ضرورت نشته به وختان او ګوت اچول ته ضرورت نشته دا په چې وختان لري یا خني لري سنت طریقې باندې یا ګیر لري بدل ته واچ سر وختان ته وو ورته د ګيري وختان د خلال هغه به هغه نو ورسره بریت شو مو راوړی دا سر باندې واچ یو د خلال یو څه ورته لاندې کړو بیا باندې نه باندې پیروغو دا واچ سر باندې واچول د دینه بعد د معاتن چې کوم دي چې کوم زینا د خیر ودي کوم دې کې خیره جمع شي لکه ابتین دا به وصله داخل د اذنین دا به وصله سرا او نوم ځکه چې سړی څومره غټيږي نمي ورکی دننه هغه یو سړی چې دا غواله چې دا لمن یو په سر باندې اړولې الله سم یو ورګه ماشوم زوی هغه پیدا نه نو هغه راغ
چې چراغ زما د نوم کې داسې ګوته کړ چې ما ته ویل چې بابا ستا هغه دا دی خبرې مې دې پورې کوله چې دې کله داسې سړی هغه کوته غونډې جوړ شي دا دا معاتم کوي دې کې خیره دا نقل دا په مابین کې الیتین او مابین کې اصابع الرجلین دې د بوتو دا پکې نه دي دې په مابین کې خیره نقلی دا په صفات تاسو تشبیه به دا په صفات د دین علاوه معاتن کستا په سټ کې وي بس په سټ کې غشیا سټې داسې کوت وي بعد کې ټغټ شي هغه دې دلته پټونه وي دا پټونه په صفات دا د غسل نه علاوه دې کې هغه ویلا وې دا زینه دا په صفات خلاصه دا نه چې وبدي واچولې دا زینه د صفات ټول بدن ته وستاو دا وره چې بدن ته وګوره تللی هغه نه بعد د درې لکه خو دې لپاره چولې چې دا معاتن د صفات به بدرې لکه وګو په سر باندې دا واچ هغه نه بعد ټول بدن باندې درې وګو دا واچ خو چې بدن ته وګوره چې غسل وشو چې د بعض ایمو په دې باندې درد دې نو به دا ټول بدن په مخه راځي هغه دې مخه چې ستاسو د بدن کوم شي ته دا رسي نو بیا وځه درې لپاره وواچ په ټول بدن باندې دا غسل دا وشو کفته په نهر کې غسل کی او یا مثال انداسې حوض نو په هغه کې ته غسل کې نو هغه کې درې ځلې ته پکې یو ځل نه نوځي دوباره به نه نوځي دوباره به نه نوځي تا ټول بدن تا ویختان ته ورسېږي مستاد غسل دا وشو د دې ټول بدن چې دا کوم زونه ډول پکاوي خو لیکن بیا مستحب ده چې تل او اچي نو اول سی طرف باندې واچي او د سکي اول سی اندام پریموزي بیا چپ اندام پریموزي همدارنګ غسل چې کې مستقبل القبله دی وکي او چې کله غسل نه فارغ شي اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك دا وي او همدارنګ د اول د شروع د بعد ایمو په نسبت نیت د غسل داوت دا کمال غسل دی پورا غسل وستا داوش نو چې کله غسل دی وشو نو هغه نه بعد کچېتا استنجا په تمخ کې فدلته د بعد ایمو په نسبت یو مخ کې چې تا بدن لون شي په واسطه باندې کو غسل کې لون نشي مغه کاته کی او بعد ایمه دا وای چې کله استنجا د وکړه محل د استنجا پاک شو نو باید دا دی چې محل د استنجا ورسته لدینه په نیت د غسل باندې دی دغه بعد نو هغه د استنجا لپاره او غسل لپاره مستقل ټول بدن لمده کلون دې نکړ ستا غسل نه کېږي نو دوباره بلندې چې بعد مو په دې باندې ستا غسل دا صحیح نو ځکه دا پورا غسل دی کامل غسل وستا دا وش او که څه ته په بدن باندې وواچ او د سره ونه کې نو غسل دې کېږي مونږ باندې روا کېږي لیکن افضل طریقه دغه طریقه دا چې او د څه کې په دغه طریقې باندې وکي ټیم دې سره وخت سره نو دا کار وکړه نه دا به پورا غسل تا وشي وبه قال حدثنا قتيبة قال وبه قال حدثنا جابر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن صريحة وقال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا ابن رمح كل من شعب بن عبد الثاني وليس بن مجنون اليه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد قال حدثنا هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث من السيارة ولا أمسك به حدث من عائشة وقد يذكر هذا الذي وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا سعيد بن شامي قال سمع رسول الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت جنابه ولا نقبل قال يقول في ايمان ومن أراد من يستغفر بالصلاة يستغفر بالصلاة ومن قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يستغفر قال حدثنا عن سعيد بن ابي جعفر
عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال حدثني فارسي بن قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غسله هغه عبد او ذات من الجنابه د جنابه اذنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل هغه عبد سره په باندې غسل کوي دا النبي صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه مرتين وثلاثه ثم الخليل في الانام ثم افرغ به على فرج وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلته دلكا شديدا خيدا قومه دینه معلومی دی حدیث نه چې سړی استنجا کوي استنجا نه فارغ شي نو باید د لاس په صابون باندې شیمپو باندې خاور باندې اسنان باندې په دیوال باندې دا اصولي د دې پارا چې هغه چې کوم شی ستاسو طبيعت کې نه نفرت کینو هغه کې نه لاش لا ثم توضا وضوء للصلاه ثم افرغ على رأس ثلاث حفنات من الكف فردكتم دب كلا باندې نو داوات دب كلا باندې نو حفنا ملک کیس پہنتے ہوئے دیکھی دوالا سنے یو دیکھی اوبر آواز کو سرمان تدان مانے داواج ثم غسل فارد باقی جسد ثم تنحى عن مقام ذلك بيد ديدن لغش تنحى عن مقام ذلك فغسل رجلين نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل رجلین اغداوی ثم اتیتو دے میرا تب نبی علیہ السلام سے بالمندیل اور رومال باندھی پتلی باندھی فرده نبی صلی الله علیه وسلم رد کړ حدیث نه ظاهر معلومی کی اندام موچوا دیکھو تو علماء اختلاف دے یہ مستحب دار ترک تشدید ہے وہ چوا ما اندامنا نو دوی دا کړي و چې دا مکروه دویم قول دار چې دا مکروه دی دریم قول دار دا مباح دی فعل عدم فعل دا دواله علی سویه برابر دی څلورم قول دار دا مستحب دی ذکر دې کې احتراز د اوصاف او نذینونا چې څنګه ستینو بدی باندې وپال شي اندم قول دار چې مکروه دې په څیر کې نه پښتا شي دا مطلب دې وړي کې څنګه بعد یې چې رات راغلي بعد کې هغه راغلي متواله د بدن راغلي وړي کې مو چا او چې می کې وځي کجې می کې نو چې وړي کې وځي پروا نه لري که وړي کې وځي دوالو کې نو چې پروا نه لري که دوالو کې وځي نو هم پروا نه لري صحابه کرام هغه په دې کې اختلاف یو مذهب داو بعض صحابه کرام الا باسبه او د غسل دوار لکه انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه ویل چې نه پوری چې می کې دوار په پروا نشته کوم بدن وچی او کنه وچی دویم قول دا کدا مکروه لکه ابن عمر ابن ابي ليلى هغه مسله او دریم دار چې پودا کې مکروه ده او غسل کې مکروه دا نه ده د ابن عباس رضی الله عنه دا هغه دا فاتح حجت عدم تنشیف راغله تنشیف دا یو جماعت صحابهونو د دې روایت راغله اگر څه دنیا ضعیف دي ولیکن جماعت صحابهونو راغله دا مباح دا اختیار ده او چې کنه نو چې دا اختیار ده او څوک چې چولوي نو چولوي ځکه چې تا د بدن د دې غسل د دې او دا او بچی دا په تل د میدان کې جمع کی هغه چې اندام لونچو او وہ به باندې راغلی نو دغه جمع کیږي که وجه پر جمع کیږي نو پروا نه لري نو وبه قال حدثنا محمد بن سلام ابو بكر بن شهاب ابو سعيد ولا شهيد ابو بكر بن وقال حدثنا عن نحو بن ابو سعيد قال انا على انه من عمشي لهذا السنه الذين من ما يقرأ على الأبي وفي حديث وقيل وصدوه كله فلما تدور الجزاء أبي ولا شيء فإنه على ذلك كل شيء وهذا ذكر من دين ذكر فكان راغلا لكن حديث رأس ما تيسر من دين فرده دا وفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو الله بن زيد عن عائشه قال بين عن النبات رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم على ولا يقول بالمعنى هذا يقول يعني ينفذ دا تفسير دي يقول بالماء يعني ينفذ بالماء شندل پر بچاوانی او بو نفذ يد بان سندل او دس نورستا د غسل نورستا لا به پروا نه لري دا د یو کلاس څنګه غسل دیو کلاس څنګه البته دې کې تلاو د بعض علماوی چې ترک مستحب او دیم قول لري چې دا مکروه دریم دا مباح دی دا عدم ترک علی السویه برابر چې تنې سره لا څنګه ولا او کلاس څنګه وبه قال حدثنا محمد بن مسلم على من قال حدثنا ابراهيم عن كثرة ابن ابي سيدنا قال بن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي وقال شيخنا وكذلك
دیو نبی رسول الله د غسل جنابت نو کې دعا بشي نبی رسول الله برابرو کې شوای نحو حلابې پاندازه حلاب باندې حلاب اول کو دی ویل کېږي چې هغه کې د دایږي پاندازه د شلو د اوخي عمره اندازه د شلو د اوخي عمره دمره کې دیږي فاخذ بكفي نوع فعلى ذلك ولا بشكل الأيمن ثم الأيسر ثم على بكفين فقال بهما فقال فمعنى الصب صب بهما على ولي وصف دوالة كفين وباني على رأسه فسربان دي دوالة كفين هغه فسربان وام نوع بعض الصدر والصحابي من البعيد ومن الجنبة ومن الجنبة والمعجل من هذه المعجل حالة المعجل ورد أحد النوم قبل الآخرين باب دیکھو بیان دا آغا اندازہ مستحب سمر اندازو مستحب دی دوگون غسل جنابت کے او باب دیکھو بیان دا غسل دستگیو دخل کی من نائن واحد دی یو لکینا کتویت یو لکینا خودو سڑے غسل کی دا جائز دے دا وینا فی حالت واحدت یو حالت کی او غسل دا احد ما بفضل الاخر آیا سڑے او خلد وارا یو بل نه وګیاتی شي او د وصل کوي اجازه څنګه ده دا څنګه نو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قال سؤال عن ابن شهاب بن عمر بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي السلام وصل قول يولفنا هو الفرق دا لوکه چې کوم دی فرق اندازې من جنابتنا فرق دا یو فرق درې پیمانه دی درې پیمانه یو فرق درې سوا او تاسو ویلي چې سوا د درهم په حساب باندې 200 اویا تولې نه او د مسکال په حساب باندې 200 در اویا تولې نه 200 در اویا تولې او نصف صاع درهم په حساب باندې یو سل 15 تولې نه د مسکال په حساب باندې یو سل 15 تولې او شپږ ماته نه نو چې یو سوا 200 اویا تولې شي نو فرق چې کوم دی دا درې سوا دی یو فرق تقریبا 800 لس تولې دا جوړي 800 لس تولې نه جوړي 800 لس تولې کی یو فرق نبی رسول الله غسل کولا دی یو لوکې نه چاغه فرق یعنی عمره او بدایي 800 لس تولې اصل کې په دې باندې اجماع دا هغه اوبو چې سړی په باندې غسل کوي هغه اوبو چې سړی په باندې اودس کوي شریعت غسل اودس را ورکړي دي پر اندازه نشته مقدره معینه اندازه چې دومره اوبو باندې کول دي نه وضاحت والے کمواله نه کوي بلکې کله کله یو انسان وي اوبو په طریقه استعمالي نه لګي کار کوي بلې به طریقې استعمالي نه لري کار کوي دا څه مثال وایي چې خپل وبوي او تاسو چې نو ګرمي کړی وي نو لګي استعمالي نو که حمام تلاړي نو ال تډې استعمالي څنګه سړی احتیاط کوي پردي وګړي پردي صابون دې پردي شیمپو دراله وا اصل کې شرط د غسل لپاره هغه جریان دې جریان الماء على الاعضاء تا پاندامو باندې اوبر روان شي امام شافعي مولاوي کله یو سړی احتیاط لګي وب کار کېږي سړی به احتیاطي کوي نو ډېر وب کار کېږي نه ما ته ویلو مثال دا لوټي په دې مشو باندې په دې خل باندې دا غړې باندې دی باندې بوا چول لګي یو لوټه دو لوټي وب باندې تا غسل کېږي او کله لوټه دې نه ونی سي او تو لګيږي په دې خل باندې براواله هر څه پوښ اړه دې وب استعمال کې نو کافي کېږي نه او به علما دا وای با اداره غسل کې او د یو سوانه کمی نیوي او دا څه کې د یو من کمی نیوي دینه کمی نیوي بیا کوم انداز دا د دینه کمی نیوي ځکه د من کمی وي په دی باندې او دس هغه اندامونو باندې او به یول هغه نه ثابتي هغه نه راځي او کله غسل نه یو سوانه کمی وي استاد بدن په باندې لمديږي نه تا بدن هغه په باندې لمديږي نه چې تا بدن نه لمديږي نو باید دارې چې دومره اوبو دا خامخاوي او دا اوبو دا موجود وي او په دې باندې مجمع دا اسراف باندې اسراف کلمه دا باندې تدریا په اړه نه اسراف وکړه
کله نهر په غاړه ناس کې ولی په غاړه ناس اسراف دا مکوا ظاهر دارې چې اسراف کول په غسل او دس کې دا مکروه تنبیه دی اگر که بعد ورته حرام دا ویلې دي حرام دا ویل بل مسله خذو خاوند یو لکینا او استعمال دا به اجماع المسلمین جائز دی یو لکینو والی استعمال دا جائز دی او تطهیر الرجل بفضل المرأة دام بالاجماع جائز دی یو باټه ډکړې دی خذل کینو والی وسل کی سړیا دام دوان خذ تړي غسل کو نو هغه نه بعد تطهیر المرأة بفضل الرجل دام بالاجماع جائز اول تړي غسل کو هغه نه بعد غسل کوي اول خذ غسل کو به سړی کینو دا جائز دی امام شافعی امام مالک احناف داوی دا جائز دی کدا خذ आवाज غسل کړي کو आवाज نه کړي دې کې کراهیت دانشته امام احمد ابن حنبل داوودی ظاهری وای کدا خذ چې دین आवाज وا او غسل کړي وی نو دې استعمال د ابو جائز نه سړي لپاره جائز نه دی دانشته وسولي نو هغه لپاره دلیل هغه د عبد الله بن سرجس هغه ورغلته حسن بصری دارای امام احمد رحمه الله دا مسلک مذهب دی ځکه احادیث صحیحه راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم طهارت سره د ازواج او ثابت دي د یو بل دیاتی او بل استعمال کړي دي دا جائز او بل حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې سره په فضل بعض ازواجی امام ابو داود دې روایت کړي خو یو حدیث کې به نه راغلی ده حکم ابن عمر نه روایت راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا منع کړی دا منع او دا هغه حدیث ته مون جواب کو چې محدثینو امام بخاری وغیرہ د حدیث ته کړی او دویم دا نه چې شوی دا د هغه وګونه دا نه چې راغلی ده هغه وګو چې د خدای اندامونو نه دې ته واپس داخلي وتی په دې باندې او اندامونه پاک نوي نو هغه پیو یا دا نه د استحباب او د اوزبیت د پاره جواز د پاره جائز ده افضل نه دا ول دا هی وجه دا چې خزا په استعمال د اوبو کې احتیاط نه کوي ځکه او احتیاط نه کوي ځکه هغه مزاوله د نجاسات سره حالا چې دنه واده او میخه او سوتې او ماشوم دي دا تفاصیل دا ټول جامع میندان او هغه مزاوله هغه په ورځ سره مخه ده هغه په دې احتیاط ده نه کوي او سړی خو دې سره مخه نشته نو هغه ډېر احتیاط کوي په استعمال چا کې په بو کې په نسبت سره خود تا په نسبت سره ځانانه نسبت دا اختلاف دار راغلی دی او په سړی کې نو باندې کې د سره اختلاف دانشي وفي قال حدثنا قال حدثنا الصحابه قال حدثنا يوسف وفي قال حدثنا يوسف قال قال الصحابه قال حدثنا بدر بن سعيد ابو بكر بن عبد الله قال وعبد الله بن حاتم قال حدثنا جابر بن محمد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي السلام وغسل في القدح نفي په معنا د من سره من القدح نبی رسول الله غسل کول د چانه د پیالینا پیغمبر اسلام غسل د پیالینا ولا وقت لګي پیاله وا پیاله سو اول فرق وهو الفرق چې دا د فرق اندازې ورې ساعو کې دی آیا وهو الفرق وهو تجربه وبين الواحد وبين سنه الله تعالى هغه معنی بس ته صلاه اسوعين دې پیمانه کې دی نو تاسو ولستلو به دې دومره آیا وفي قال حدثنا يوسف بن سليمان عن عبد قال حدثنا قال حدثنا شعبة بن بكر بن حسن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال له البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فالعبدنا ان الله وبيننا وبينها ما بين كانت شيما بين ستر يعني داسې پردوا اساسل د بدن چې دینو پټولا هغه شی پټولا چې داغه نظر د محرم د لپاره جایز نه دی او دلته پیاله چې ته فرق راځي
دین مراد چې هغه جنس هغه لوکل چې دا غین استعمال لوګو کولا دې معنا دا چې نبی رسول الله غسل کول به من الفرق چې دا فرق بچ جنو غډکو دا معنا نه دا ځکه بل فرادي اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من قدح دې ته فرق دا ویل کیږي نبی رسول الله غسل کول فی القدح من القدح د چانه د پیالینا نو معلومیږي جب تلو کې مراد ده چې نبی رسول الله سلام د دې لکو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل دا کړی نو فافرغت على راسها ثلاثا فافرغت على راسها ثلاثا تشي دريله هو چولې قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ياخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرا ناغيب الوختان اغسلت ترنا دا وختان بدا شو لك پشان چا وفري پشان نو دین معلومیږي چې دا ابي سلمہ بن عبد الرحمن داوي ذخر تشی باندې داخل دی ورو رضائی ناغه تاسو کو د غسل د نبی رسول الله د جنابت ناغه تو خیراو چې او صاحب کې زیدلې نو بیا پردا و نو موږ هغه په ماده کې هغه تشیر دي نه دا غسل کو چې د عملا دکو چې نبی رسول الله غسل څنګه دا کوي د دینه دا معلومیږي چې تعلیم بالوصف بالفعل لا مستحب ذکر دا اوقع في النفس ده قول نذكر تشير من هذا الباب داود په پیغمبر اسلام ازواج و داوستان اغسطنا داوستان بدا تشول کد وفری پشان ذکر لما ما يلم الى المنقبين یختان ته وو تورته وافراد دا د لیمین کم چې د اوزنینو نه د دینه تجاوز دا ونی یا د اوزنینو پورې نو تجاوز کی دا وفراد دومره بدی وختان دا پرې پره عرب خپل د خود عادت لو چې هغه وختان او د پرې پره کوسي وی پرې پره زوایف قرون چې راځي دا پرې پره او نبی رسول الله بیان وداکار ورسره د وفات د پیغمبر اسلام ذکر دی بزینت نه کولا د تطویل د شعر د زینت نه ذکر د خود د پاره د وختان دی وختان دا حسن یا به دی وجنه کولا یا تخفیفا کولا دغه چې وختان څومره ډیر وي نو دومره تکلیف زیات یا به صفاکه هغه به ګومنده تکلیف زیات اوس که سړیو هغه ډیر لوی پرین نو هغه ته به چلم نه ورین هغه ولګي بلی او ته ګومن ورک یو ناس کې بلی او ته ګومن دی ناس چې ځکه دا تکلیف نو هغه تخفیف د مؤونت د دې مشقت برداشت کولو د کموالي د پاروا وختان دالن دا پرې کړل دینه معلومیږي چې وختان نو کې تخفیف کول او په وختانو کې اسانی کول تخفیف کول دا جائز د خود د پاره او دا روان نو دی ویلا کوله هر بشیر لنها عملا دې تفوق د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وبه قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا محمد بن ابي بكر بن ابي سلمة قال عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي من قطع عن الناس ومن تقطع على نبيه نبيه وأتى عنه بشمال إلى قرآن ذلك قطع على أبيه قال عائشة كنت أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحيى ونحن جنوبا وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الشعب قال حدثنا ابن يزيد عن حياتي عن حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر وقال حدثني بن سوري عن عائشة رضي الله عنها لما قالت أنها كانت رجلا يوم يوسف صلى الله عليه وسلم إلى أيوان يقول او مراد د شاهد و درې مده او قریب مزاجه دې درې مده اتش په ټولې درې ماسیه تاسو ویل مجموعات درې مده 200 سرور ټولې ځکه او رتل دا سرور نشټوري او ټولې یو نیمه ماسره او مده اتش په ټولې او درې ماسیه دې مجموعات درې رتل 200 سرور هغه کېږي مجموعات ټولې ځکه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود بن علي قال حدثنا ابن محمد بن عاصم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قال
قلت أتجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراف يختلف بين النبي السلام وفي قال حدثنا يحيى بن أبي قال أخبرنا حدثنا عن عائشة ولم عائشة رضي الله عنها قلت أتجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراف بين وبينه وأحسن الظلام حتى قال تعالى عليه وقال له رجل وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابي شيبة سيدنا ابي عبيدة قال قتيبة حدثنا سليمان عن ابي حتى ابن عباس رضي الله عنه قال اخبرني ميمونة رضي الله عنها انها كانت تدلني ان النبي صلى الله عليه وسلم الى اناء واحد يمنغ الجنوبان فجنابت فلا جنوب شو الجماعة وجن يا خروج مني وجن ديت الجنوب پیدا کی دغه الجنوب په معنا د بعد سره دا سړی بزان ساتي دغه به سره مانځنه بزان ساتي قرات نه بزان ساتي سجدي نه بزان ساتي ټول امورات اعمال عبادتونه د دین بزان دغه سره دا روایت اصل کې دا مختلف راغلي دلته ځکه بعض روایت کې ثلاثه امداد راځي بعض کې من اناء واحد وهو الفرق بل روایت راځي فدعت باناء قد رصع روایات مختلف دي خو جمع په مابین روایت کې دا کی چې دا غسل د نبی صلی الله علیه وسلم دا په احوال متعدده وي مختلف حالات کې نبی صلی الله علیه وسلم په یو وخت نه کله په فرق باندې کړي کله په وبره او چې یو اصل اندازه کله په مد باندې کړي چې هغه نو ثلاثه امدادن باندې کړي یا د تقریب دا مختلف اوقات باندې دا درکې دي ته چې په وجود پاکوالي کې دي کې یو حد اندازه معینه دا نشته بلکې دومره وګو باندې باندې کې چې اوس د لپاره کافي شي خو د مت نه کمی نه وي دومره وګو باندې به غوسه کې چې د غوسه لپاره کافي شي چې د سوع نه کمی هغه نه وای وبه قال حدثنا قال ابراهيم محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن حاتم حدثنا محمد يقول قال رجل من قال سمعنا من بن قال ابو علي ويقول ان الشعثاء اخبرني ان الله عنه ده أكبر علمي والذي يخطر على بال أن بشر أخبرني سوى دا شك أو تردد في السند شك أو تردد في السند كراغي التمسك بديبان الدليل والتفاقين أو كل ويدينا مراد غالب ظن وأكبر علم غالب ظن ماذا أو خبر واحد ده مفيد ظن امام ترمذي رحمه الله امام ترمذي دا حديث راوته بغیر عمرنا دې حدیث تصحیح کړي او هغه کې دا اکبر علمي دا د سره ذکر کړي نه دي او اکبر علمي یا د سره ذکر کړي دا نه نو معنا دا ويخطر على بالي تیریږي چې دې ما په لکه دا خبر نو دلته مې دا خبره دا تیرېدله نو لهغه چې دا په غالب ځان باندې حمل او یادار چې امام ترمذی مولا روایت نقل کړی دا امرنا لیکي اکبر علمي اکبر دا د سره پکشته چې زما غالب ګمان ده او ان بشعنا فرجنا لربنا فرجنا لله صلى الله عليه وسلم ان تدريب بمولا وفي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا معاذ بن شعيب قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا مسلم بن الرحمن عن ابي ثوب قال حدثه انه حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا مسعر قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابو الرحمن عن النصير قال حدثنا جابر بن عبد الله بن زبير قال سمعت عن رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم پنځه مکاتیب باندې مفهوم نو دې ته مراد شي نه مفتی نه پنځه مودونه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل وی کان تصل بالصاع الى 5 امدادين او ويتوجه المحبوب في مقام المسلم يوم المكاتية وقال ابن عالم لله جميعا ولم يذكر ابن سيونا دور السبيل وبه قال حدثنا وزير مسلم قال حدثنا قال عن الجبل انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه قال حدثنا وكان يهتدي وعمر بن عقيل كلام من بشر المفضل قال ابو بكر حدثنا بشر قال حدثنا وائل عن سفينه رضي الله عنه لا ابو ريحانه بريت في لسان عن سفينه للسفينين لا ابو ريحانه عبد الله بن مسعود یا سوی زیاد ابن مسعود دا روایت عن سفینه دا سفینه نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي
ورسره قال ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی د دې خپل نوم مهران بن فروخ دی یا بحرام رومان یا عمر قیس د دې نوم دار راغلی او دې ته ریحانه نو دا د صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی او دې ته سفینه دی وجنبی کیږي چې دا چې کله سفر کې بدلله نو سفر کې کله روانو نو بیا د صحابه کرامو سره خامخا اسباب وسایل او هغه سره د خوراک تاسو زونه نو هغه به دی واغسل دی له ماته راځي نو هغه ټول واغسل نو په غذا کې به دې سره وو دې به صحابه کرامو د باغونه تاسو زونه دا به دې سره وو دی وجنه سبب د وجنه حضرت پیغمبر علیه السلام ولید چې ټول صحابه کرامو دې صحابه کرامو خوراک تاسو زونه ورکړي او په شاګري او روان دي دا مضبوط قوي صحابه نو پیغمبر علیه السلام ته انت سفینه تو کشتی سم کشتی دا ټول صحابه کرامو سامان دا په شاګري دي ماغه نه بعد کل نو پات شو مهران بن فروخ نو یا قیس رومان عمر یا نو بیا په سفینه باندې مشهور سفینه باندې دا مشهور شو چې دا په جهاد کې د ډیر مرګورو د اغه په غزا کې دا غي سامانونو په شاګري دي ځکه به سفینه وته ویلي نوایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الماء الذهاب والجهد فالموت وبما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا المسلم قال حدثنا اسماعيل عن ابي حسن رضي الله عنه قال ابو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد بالفرح ويتخبر بوجهه وفي المسلم دلتا نو د ابو ریحانه دا سفینه د امام مسلم د دې حدیث چې جنو دا د کړه نه نو بلکې د متابعات کې د حدیث دا وایي امام مسلم رحمه الله د دې وجه نه دی باندې دا اعتراض نشي کېدل چې دا ابو بکر بن ابي شيبه نو د دې توصیف بیان کړي او علي بن حجر دا له ذکر کړي وخت ذکر کړي نه بلکې عن سفینه توي نو دا څنګه کان رسول الله چې جنو کا ابو بکر چې صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ذکر کړي بلکې دومره ان سفینه تا په دې باندې اختصار بیا کړي نو ځکه نو دیو جنا دلته ابو ریحانه امدغه نو دا سفینه ده او د دې روایت کې متابعات کې راوړل ځکه نو احادیث ذکر شو نو په دې باندې ترجمه الباب ثابتینا اصل د باب ثابتینا نو کړي دې په نوم کې اختلاف راغلی چې د ابو ریحانه سفینه ده که سفینه جدا ده او ابو ریحانه جدا ده نو د امام مسلم باندې دا اعتراض نه ورېږي د کدا په مشاهدات کې راوړل د متابعات کې راوړل وفي حديث ابن حجر وقال أولا بلغ الموضوع قال فكان له عنه أن كل حديثه اللهم الحمد لله رب العالمين